په دا روزې چې ما ورونو معامله وکړله پولیس راغی چې ما کور ته ما کور نه سامان یوړ چې څه شی میندول په لاسو ورتل که ټي وي ګانې وې که دا غولل فریجونه ول دا شیونه هر شی چې یوړل لاس ټرچونه بجلۍ چې څه شی میندول بوزي پنکې شمسۍ بیټرۍ هر شی یوړل کور یې روغ صفا کړو زه سبا ته پسې ورغلم چې په ما خو نه ده وسته ده زه ورونو نه ګوښې یم کور مې ګوسي ده د خدای دپاره د خپل سامان بیا ما ته راکړو رایسو هغه چا سره بدي ده هغه نه پوښتنه وکړو که هغه وویله چې واقعي دا یې ورسره ګډ ده بیا سامان رانه یوسو پرچر به یې کټ کړو چې څه شی کوو هغه وکړو نه یې راکوو سامان به یې پرچه کټ کړه جي او نیم سامان یې لیکلی ده دا زورور خدای مې په سر ګواه ولاړ ده چې د بوټانو پورې سوینه یې وړي دي ما ته بار نه اخښي مې لرلي ول چرګې یې وړي دي چرګان یو چرګ و څلور چرګې کوړه چرګې غټې غټې لسو زرو چرګې وې یوړې چې ما غوښتلې والو تر چکسل ویله وځه تاړې نه ته په موږ غلا ته وکړې ما غلا خو نه کوم خو هغه خپل سوینه راکړو لاړو نو پرچه کټ کړه چې ما درخواست منجر سیټ ته ورکړو منجر سیټ خرج کړو ما شیشن ته ورکړو شیشن درته منظور که دغه ده ما باندې بیماري ولګېدله زه وپرتلم چې ما پښه خوړسله پښه مې خوړسله لاړم پېښور ته ما نه سامان پاتې سو پېښور چې مې ډېر ټیم تېر کړ پښه مې کټ کړه اوس راغلم بېګه شپه نه بله شپه ما ته بیا پولیس راغی ایسائی دا شپږ بیان دی نعمت الله نامیلی دا راغی چې کوټې ته مې یې وډزوله ویله موږ پولیس یو زه ورته ووتلم په خپوړه ورته رالنم خیر ویې ویله څه شی در کړه ما له نوره څه شی خو نشته خو ما کړه خو یو دا لیسندار ټوپک ته زمانو وره سن نوې چې مې کړی ده ما خپل لیسن باندې ده نوره څه شی نشته ما کړه نه ما کړه په رڼان راځي دا له ورونو کره مې ځه د ټوپک واخیسته ما دغه خو ما دا د لیسن ده ویله لیسن دې در سنبال کا هغه بالا په صندوقانو ورغی جي صندوقان یې وکتل صندوقان یې وکتل هغه چې لیپاپه پرته وه ما پیسو لیپاپه وه ما دې پسې دې په رئیسې ونې مې خرڅې کړي دي غونډ کلی مې ګواه ده ټول کلی مې ګواه ده ما باندې د انکوایري وسي